له حضرت جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله وفرمیل الله تعالی د مور و پلار د خدمت فرمانبرداري او ښه چلند په وجه د انسان عمر ورزیاتوي. همدارنګه د مور و پلار نافرمانی او مور و پلار ته تکلیف ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم سخته او لویه ګناه معرفي کړې ده. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د کبیره ګناهونو په اړه پوښتنه کیږي چې هغه کوم یوې دي، نو رسول الله ورته فرمایي له الله تعالی سره شریک نیول، د مور و پلار نافرمانی کول، هغوی ته تکلیف ورکول، د یو بنده ناحقه وجل او په دروغو شاهدي ورکول. د مور و پلار چې کومې نیکیانې دي او هغوی چې د خپل اولاد په پالنه کې کوم تکلیفونه او سختي زغملی دي هغه معلومې او ښکاره دي. که له دې سره سره یو بدبخته انسان د هغوی حقوق نه ادا کوي او خپل مور و پلار ته تکلیف ورکوي، هغه په حقیقت کې د ایمان له حقیقي دولت څخه محروم دی. په اوسنۍ زمانه کې چې غربي تهذیب او تمدن د ژوندانه نظام ټوک کړی، زموږ ژوند یې تباه کړی دی او د اسلامي قدرونو پایمال کول روان دي. نن د مور و پلار د حقوقو د ضایع کولو، حتی هغوی ته د تکلیف رسولو داسې دردونکې پیښې هره ورځ مخې ته راځي او موږ یې په خپلو غوږونو اورو چې په اورېدلو سره یې د بدن ویښتان زیږیږي او په انسان باندې د الله رب العزت د عذاب ویره پرېوځي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې په خپل ژوند کې ډیر په مینه او ډیر په اخلاص سره د خپل مور و پلار خدمت وکړو، چې الله رب العزت موږ ته د دنیا عزت هم راکړي او د آخرت عزت هم. الله فرمایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا الصالحين فإنه كان للأوابين غفورا. او ستا رب حکم کړی دی چې له هغه نه پرته د هیچا عبادت مه کوئ او له خپل مور و پلار سره ښه رویه کوئ. که له هغو نه یو ستاسو سره بوډاوالي ته ورسیږي نو هغوی ته هیڅکله اوف هم مه وایاست او مه هغوی رټئ او له هغوی سره ښه په ادب خبرې کوئ او د هغوی په وړاندې د مهرباني او عاجزي وزرونه ټیټوئ او دا دعا کوئ چې ای زما پروردګاره په دوی دواړو رحمت وکړه لکه څنګه چې دوی په وړکتوب او په ماشومتوب کې زما پالنه او روزنه وکړه. او یوازې په دې ظاهري عاجزي او درناوي بسنه مه کوه، په زړه کې د هغوی د ادب او اطاعت نیت ساته، ځکه چې ستاسو رب ستاسو له زړونو څخه ښه خبر دی. که تاسو نیکان واست نو هغه د توبو کوونکو خطاګانې ورمعاف کوي او الله رب العزت به ستاسو ګناهونه معاف کوي. په دې مبارک آیت کې الله جل جلاله اول دا حکم وفرمایه چې له هغه نه پرته د بل چا عبادت مه کوئ. د انبیاو علیهم الصلاة والسلام د شریعتونو تر ټولو ستر حکم همدغه دی او د همدغه حکم د عملي کولو لپاره الله تعالی ټول انبیا او رسولان راولیږل او کتابونه او صحیفې نازلې کړې. د الله تعالی په یووالي عقیده لرل او یوازې د هغه عبادت کول او هیڅ یو شی د هغه په ذات او صفات کې او د هغه په تعظیم او عبادت کې نه شریکول د لوی خدای تر ټولو ستر حکم دی. دویم الله دا وفرمایل چې له مور و پلار سره ښه سلوک کوئ. الله رب العزت خالق دی، هغه ټولو ته وجود بخښلی دی، د هغه عبادت او شکر ویستل په هر حالت کې لازم او فرض دي، خو له دې امله چې هغه انسانانو ته د وجود بخښلو ذریعه د هغوی مور و پلار ګرځولی دي او مور و پلار د اولاد په پالنه کې ډیر زیات تکلیف او زحمت تیروي، ځکه نو الله تعالی د خپل عبادت له حکم سره یو ځای له مور و پلار سره د احسان کولو حکم هم وفرمایل چې په قرآن مجید کې ځای په ځای ذکر دي وقضا ربک الله تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. همدارنګه الله فرمایي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. او هغه وخت په یاد کړه چې موږ له بني اسرائیلو څخه قول او اقرار واخیست چې له الله تعالی پرته د بل چا عبادت مه کوئ او د مور و پلار په ښه توګه خدمت وکړئ.